دې باندې چا ډیوټي وي نو بس څوک راځي راځي هغه به خامخا دغه کوي. ماشوم را څوک دی را هلکان ته نه پېژنې چوکیدار ته پېژنې چوکیدار نه دی ته راشه چوکیدار نه دی که نه موټرسایکل د بل موږ نه دی لیدلی داسې به نو اوس موږ دا نه شو ویلی که نه. دواړه پېژني خو چې دا موټرسایکل د بل چا دي هغه چوکیداران نه دي خو دغه ځای تاسو وکتل دا د هغې ځای دی تاله ورته لګېدلې ده بند دی او دا وخت ما سره په باندې 1 بجه ده. بسم الله الرحمن الرحیم. دا خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم. سنگرخان ما او دا وخت په ضلع مومن کې د تحصیلي پلانغار سره نږدې یو کلی دی ترکۍ ورته وایي په هغې کې موجود یم. دلته یو باراني ډیم جوړ شوی دی د موټو شاه ډیم په نوم باندې. کروڑونه روپۍ په دغه ډیم باندې لګېدلي دي او بنیادي مقصد یې دا و چې د دې علاقې کم زراعت نو هغه د بدحالۍ ښکار و. حکومت یو کوشش دا وکړو چې دلته ډیم جوړ شي د هغې نه به دا وچه علاقه دا شاړه علاقه به په زراعت باندې آباده شي. د هغې لپاره بیا نالۍ ورکړلی شوې او تر دغه لرې کلو پورې دغه نالۍ ورسېدې. د هغې نه د دې خلکو دا چې کوم زراعت و پیاز به کرلی کېدل ټماټر به کرلی کېدل دلته. د هغې علاوه غنم به کېدل. ډېر ښه فصلونه او ډېر ښه د علاقه هم ورسره آباده شوي چې کوم دغه مسلې وي معاشي مسلې وي نو په هغې کې هم څه کمی دا راغلی چې دوی د خپل لاس روزګار او خپل پټي به یې کرل او ښه خوشحاله وو. خو مسله دا شوې دغه ځای کې ډیم دی او دا کال چې زه راتلمه د علاقې ما وکتلې نو ښکته ټولې شاړې پرتې دي نالۍ اوچې پرتې دي د اوبو هغه د نمې هغه نښې پکې هم پاتې نه دي. یو سوال مې ذهن ته رالی چې یاره وجه څه ده ډیم موجود دی او پټي شاړ دي د اوبو نشان او درک نه لګ نو دلته څه زمیندار دی دوی سره ملاقات وشو دوی په خپل هم دا پټي کرلي دي دوی نه دغه حقیقي تصویر مخې ته ږدو چې وجه څه ده د دوی پټي اوبه کېږي د ولې نه دغه ډیم نالۍ ولې بنده ده اوبه په دغه کې ولې نه راځي او بیا په اخره کې د واکدارانو ته هم یو سوال ږدو. ما سره د کاکا ولاړ دی د دې ځای اوسېدونکی دی. کاکا السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه دی کاکا څه نوم دی؟ وزیر محمد. وزیر محمد صاحب د دې ځای که نه؟ او جی ښه دا راته ووایه چې دا ډیم دا نالۍ بنده ده او جی د دې څه وجه ده؟ نو بس جی پته نه لګي چې دا اوس چا بنده کړې ده. دوی خو لکه په دغه باندې شکایت کوي چې دا کبانو والا دغه شوي دي. په دې ډیم کې چا کبان اچولي دي؟ او جی دې کې کبان اچولي دي او د اوس په خپله طبع به د حکومت په ذریعه به جي خو لکه د هغې وجې نه چې کوم دی اوس دا خلک په دغه اعتراض کوي چې د اوبه بندې شولې. ټیک ده. ستا دا پټی ستا دی؟ او جی دا زما ده. دا د مخکې د ولي نه به اوبه کوو؟ دا مې د ولي نه اوبه کوو سر جي. نو اوس څنګه کوم ځای نه اوبه کېږي؟ دا خو دا ظلم تا کرلی دی. اوس جي اوبه کېږي خو دې ته ما چې کوم دی پلانټونه دا شیشې مې راوړي دي هغه په قرض باندې او لکه پیسې څه لږې مې ورکړي دي. ښه دا راته ووایه کاکا چې تېر ځل به ستا پټی به دې څونه کرو او دا ځل دې څومره کرلی دی؟ یاره جیا به مې ډېر پټی کاره به راته سهولت و زر به اوبه شه د دغه نه د ډیم د ولې نه او اوس سر جي لکه بس موږ دغه دي نو دغه کله وریښ شي او کله څه شي د شیشو د لمر بجلي ده نو خلک د پټي په پیداوار په کار کې کمی راغلی ډېر کمی راغلی دی سر جي. دا پټی به مخکې را موږ چې په کوم کې ولاړ یو که نه دا به ستا په خیال څو جریبه وي؟ یاره جي دا به تجربه پټی وي. دا به د ولې نه په څونه وخت کې اوبه کوو؟ یاره جي دا به ما په 6 غنټې کې اوبه کوو او ټول به اوبه کېده. او اوس څونه وخت کې اوبه کېږي؟ اوس یاره جي ورځونه تېر شي خو هغه نه اوبه کېږي. دا یو په خیال څو ورځې به اخلي؟ یاره جي دا په 4 ورځ باندې بس لیله اوبه کېږي. 4 ورځو کې او 4 ورځې کې او 6 غنټو کې او مخکې 6 غنټو کې اوبه کېږي. ښه دا راته ووایي تاسو چېرته کې راټول شوي یې چا له ورغلي یې چې دا ډیم بند دی؟ یاره جي داسې خلک راغونډ شوي دا زمیندار ټول ورغلي دوی ته وې دغه کړی ده چې دی دغه وکړه ایسي صاحب ته هم دغه کړی پته نه لګي هغه ایسي صاحب چې غور به پې وکړو هغوی غور پې ونه شو که نه؟ غور پې ونه شو سر جي. ستاسو د علاقې خو ډېره غټه آبادي هم وي که نه؟ ډېر آبادي ده سر جي او دا ملک ټول شاړ پروت دی. نو ولې اتفاق هم نشته که څه وجه ده؟ نو بس جي سر خلک ورشي او بس بیا څوک پې غور نه کوي نو مخکې محکمه پې غور نه کوي جي. صحیح ده. هغوی پې غور نه. ټیک ده. قدرمنو دا کاکا دی د تاسو کتلی شئ خپل په دې عمر کې خپل محنت کوي د زمیندارۍ لاسونه تاسو وګورئ په دې عمر کې دی لګی دی خپل محنت مزدوري کوي د ده لپاره ډیم هم جوړ شو نالۍ هم ورته جوړې شوې خو صیبه
اوس په نالې بنده شوې ده د ډیم نه چا پکې څه ورچولي دي دوی ته لا دام نه ده پته چې چا ورچولي دي او په دې کې کال تیر شو کال نه خو به زیات وخت نه جی دا دریم کال دی ښه دا دریم کال او دی جی دریم کال دی نالې بنده ده او زما واکدارانو د ډیم یوه نالې کولاو نه کړه یو ډېر غټ سوال دی السلام علیکم وروره وعلیکم السلام څنګه دی طبیعت دې ښه دی خیر دی جی تاسو ښه یې خستا پټی چېرته کې دی ته لږ را دې خوا شه زما پټی دا پاس دې پسې چې دا کوم پټی دی دا پیله ولې په خوله کې دی زما دا پټی ستا پټی دی او جی ښه دره ته ووایه تا به مخکې د ولې نه اوبه کوو او جی دا ولې او اوسو اوس هم خپل پلان کړی دی 18 شیشې هم لګولي دي او بس په هغې د څومره خرچه راله یاره په هغې کم از کم 8-9 لک روپۍ 8-9 لک روپۍ پرې راغلي دي نو ته راته ووایه چې 8-9 لک روپۍ خو به تا له ټماټر هم ونه کړي که نه یاره جي چې دغسې ریټونه نو مشکل نو نه ته چې به د- خپلې به ونه کړي د تخم والا پیسې به ورکې د خاورې والا به ورکې د مزدور به ورکې که نه د شیشو والا به ورکې یاره جي بس الله ته اسانه ده او زمونږ خو دغه کوشش و او خپل محنت هم وکړو او نور خو د الله کار دی صحیح ښه دا راته ووایه چې دا وله کله راغله دا ډیم جوړ شو نو دې خو به تاسو به ډېر خوشحاله هم وایي که نه ډېر دلته څاروي هم ماړه تبدیلي وو، راغلې وه. ډېره تبدیلي راغلې وه ها. د هر یو پټی یو په دوی پیداوار هم سیوا کړی و بې دریغه اوبه وې تا به کم فصل کر په دې پټي باندې په دې پټي باندې به مونږ پیاز هم کرل ټماټر به هم کرل او غنم به هم کرل صحیح او دا درې قسمه فصل به پرې راته او سبزیانې به ورسره اکسټرا او به اکسټرا راتلې لکه څنګه چې تا ولیدې دغه ځای کې پولو به هم کرل پولو باندې یا تورې وي یا مټر شو دا سیزونه هم پکې راتلل بازار سبزیانې خلاص وی که نه بازار د سبزۍ نه هم پې خلاص صحیح ده. وو او جی او چې بس ټماټر به ختمېدل پیاز به راغلي او چې پیاز به به ټماټر غنم به راغلي نو مطلب چې لکه مسلې هم کمې شوې پیسو لحاظ سره ډېرې کمې شوې وې څه مسله نه وه د شپې به هم چالو وه د ورځې به هم چالو وه اوس خو شپه ترې کټ شوه شیشې دي بس څه ګردونه دي نو او څه دوړې دي د ډیم دا دوړې موړې هم دا ګاډي ځي راځي نو بس فصل خراب کیږي فصل هم خراب کړي بیمارۍ هم ټیم کار نه کوي بیمارۍ هم ښه دا راته اوس ووایه چې تاسو ته خو نه ده پته که نه چې ډیم کې وجه څه ده چا بند کړی دی تاسو خو دا هم نه ده پته راته که نه پته ته شته یاره جي د بندولو پاتې راته نه لګي چې چا بند کړی دی خو نور ورغلي دي دا قام ټول ورغلي او ورغونډ شوي دي واکدارانو ته هم دغه کړی جواب کړی دی خو د نن تاریخه پورې پې صحیح عمل درآمد ونه شو او ډیم هغسې بند پروت دی صرف هغه یو وال بند دی نور ډیم صحیح سلامت پروت دی صرف دغه وال بند دی چې موږ ته کوم ځای نه اوبه راځي داسې ویم چې دا وال لکه چا بند کړی ولې دی سوال دا دی چې بند شوی دی ولې یاره دې هېڅ پته نه لګېږي ځکه چې زموږ نه ډیم ډېر جدا دی او آبادي د هغې څه خواته نشته نو چې هلته کم کسان پکې دي که هغه کبانو والې دي او کار څه صرف هغوی ته پته وي که په خپلې کړي چوکیدار پې شته چوکیدار پې شته یاره چوکیدار پې نشته دا کبانو والې دي ښه په ډیم چوکیدار نشته ښه ته بس تاسو نوم دی ما محمد الیاس محمد الیاس تا زمیندار یې ها کوم بالکل پټی دی ما دا پټی دی ښه دغه مخامخ پټی دی کوزه خوړه پورې ښه تللی دا راته ووایه تا به هم د ولي نه اوبه کوو عایشه بسې او اوس څه نه اوبه کې اوس د ډیم د شیشو پلان مې لګولی شیشو خپل پلان هر سړي لګولي سره دې ځای نه اخوا چې کوم دی هغه ډېره خرچه پرې راځي هغه پرې د 15 لک نه اخوا سیوا راځي نو اخوا پټي شاړه مې کېدی شته او شاړ دی پټي خو ټول شاړ د دې چې کوم نږدې دي خور ته نږدې دي خلکو ځان اپ کې مدد اپ خپل دغه خپل کړی پلانټونه ځان له وکړل یو مسله بل غټه دار زه د اریان په دې ما چې ځینې کسان وې دي څوکیداران شته زریان په دې چې دا څوکیداران شته نو ولې دي دا بنديږي ولې عایشه نه ولې ته دا و چوکیدار شته که نه تجید تنخواه پې اخلي چوکیدار تنخواه پې اخلي او په پټه تنخواه اخلي هغه خلک به ترې خبرې چې څوک تنخواه ورکوي خو دا ورته نه وایي چې ته ولې دا اوبه بندي تاسو خو ډیره ښه وکړي چې تاسو دلته زموږ د اواز د غریبۍ اواز هم واورېدو زه دومره پوه شوی یم چې دا خاوره چې کومه ده دا خو ما ته پته ده نیکنه یې دغه ده لکه زیرک قوم خاوره ده په کار چې زیرک یې پې بردي کړی وی نو دوی د نالۍ پاکوي اخیستی پې څوک دی نو زه ورسره یم دوی وایي کله یو قوم یادي کله بل قوم یادي خو هله به پته ولګي چې تاسو د اواز مخکې لاړ شي که نه هله به پته ولګي چې دا ولا خو دوی قوم په خپله پاکوي زمینداران یې په خپله پاکوي اوس پورې په خپله پاکوي لکه زه په خپل هم کسان لیږم ما ته او اوس چې دا کم ځای بند شوی دی زاریان په دې بره پې چوکڼه دغه هم ساده کړې ده ښه مزدار ځای پې ساز کړی دا ولې پکې څوکۍ نه کوي ولې دغه نه کوي ښه نو موږ ته ډېره مشکلات دا دي د اوبو نه لکه سږ مثال خبره چې یو پټي به موږ له 20 منه 13 منه کول نو موږ د اوس 10 منه هم غنم نه کوي موږ دومره متاثر دي خپل ځمکو نه بل څه روزګار او قصب زده نه په دغه چا ډریپ کرلی چا نیم ډریپ 2 کناله 3 کناله ځای کرلی بس هغه کې خپله مزدوري کوو بس هغه ټیم تیریږي نو موږ د دې د ډیم په دغه باندې زموږ خلک ډېر مخ په دغه روان دي قدرمنو کتونکو دا مونږه د هغه ځای نه رالو د رنګ د چوک نه دی ته د موټو شاډیم وایي تر دې ځای پورې مونږه راورسېدلو او بنیادي مقصد همدا و چې که دلته کې څوک وي نو د هغې نه معلومات وکړو چې یاره دا د څونه وخت نه دا ځای بند دی او بند ولې دی
خو دغه ځای تاسو وکتل دا د هغې ځای دی تاله ورته لګېدلې ده بند دی او دا وخت ما سره په وباندې 1 بجه ده نو یو سوال دا دی چې لکه نن ورکینګ ډے ده چوکیدار بیا ولې نه دی راغلی دغه یو سوال دی خو دلته کې ما سره د دې ځای یو لوکل سړی میلاو شو دلته زمینداره کوي د ده سره خبرې کوو السلام علیکم جی وعلیکم السلام څنګه دی لاله طبیعت ښه دی خیر دی ښه ښه درته ووایه چوکیدار خو نشته موږ به هغه سره خبرې کړې وې هغه هم ورته تاله ده دا ډیم د څونه وخت نه بند دی رانالې دا بس یو نیم کال کېږي دا مکمل بنده نه ده خو کمې کړي دي ګنې مکمل هم نه ده بنده خو بیا هم کمې کړي په پخواني مقدار باندې اوبه نه وباسي د دې دغه نه چې ښکته شي که نه تقریبا د دې بوچې نه نو اخوا دا ملک شاړ پروت دی دا دومره اوبه ځي چې د بوچې پورې دې خلکو کار کوي او د موټرو او ایسته بیا زیاتي اوبه دا نه وباسي چې لکه دغه خلکو نو څه وایي دا خلک څه وایي چې دا په څه بند شوی دی هېڅ پته نه لګي صاحب اوس دا موږ نه شو ویلی چې دې ته سیلاب څه ګن ورننه ایستو که څه وجې نه دا بیا بند شو دننه نه دې ته څه جال مال نه دی لګېدلی نو صاحب اوس ته اوبو کې دننه دی ما ته خیال نه دی کړی نو ښه صحیح ده خو موږ ته خو څوک وایي چې دا هم یو امکان شته دی چې چا پکې څه ور بند کړي چا بند کړی یو دا نه شو ویلی نو اوس موږ پې څوک نه دي لیدلي دلته کې شپې کاټ نه شي اچولی که نه خو چوکیدار کار دی که نه صحیح ده بالکل صحیح نو ستاسو پټي ته اوبه کېږي صاحب زموږ دا پټي خو ته اوبه کېږي تاسو ته اوبه کېږي لاندې خلک چې تر د بوچې پورې د دې خلکو ګزاره پې کېږي خوا نه باقي کېږي ایسته د ګړۍ د خوړ نه د اوبه اخوا دغه خلکو پټي للمه پاتې شو او مطلب دا دی چې لکه د دې نه به ډېره لویه پیاده کېدله دا خلکو پټي به هم ترې اوبه کېده او د دې اوبو د کمي په وجه چې کوم دی نو هغه خلکو ته لکه د اوبه اوس نه ځي په دې حالت کې هغوی ښې خپلې وسې کوښښونه هم کړله کسانو له راغلي او تله وراتله به خو ریسکو والا هم له 2 پیرې راغلي دي خو بس هغوی وایي څه چې دي نو په دې پیاب کې دننه دي نو د هغې اوس چې دا ډیم دغه سیړه کې نو هېڅ بند هم نه کېږي که چېرې دا ډیم تش شي نو کېدای شي چې بیا دغه مخ نه دا کولاو هم شي او اوس که نږدې سي که نه ځکه چې هغه ریسک والا ورکوشي وو هغوی بس یې سیخ دغه کړو که نه نو بیا چې هر څه چې نو دې کې دې خوا نږدې دي ښه څه پکې شته نښتې دي هغوی وایي چې څه خو پکې دي خامخا خو دا ورته پته نه لګي چې څه دي که نه چې څه دي که نه نو صحیح ده قدرمنو دغه حقیقت دی ما ستاسو مخې ته کېښود او موږ تر دې ځای پورې رالو موږ ویل کې دلته کې څوک وي چې د هغه نه معلومات وکړو خو دلته کې چاته هم دا پته نه لګي چې دې کې څه دي نو دا هم اوس واضحه نه ده چې دا چا په قصد بند کړی دی یا په دې کې قدرتي څه بند شوي دي چې دلته کې څوک شته نه چې موږ د هغه نه معلومات کړی وی خو بهرحال دغه حقیقت دی دغه موږ ستاسو مخې ته کېښودو